بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، مظفر شاه یم او علاقه کوټه کې ولاړ یو. بیګا دلته کې یو کیس مخې ته راغلی او یو پینیک جوړ شوی په کلي کې چې دلته کې څه کسان د بهر نه راغلي دي او د هغوی ټسټونه نه دي شوي او هغه په کلي کې هم موجود نه دي. هم په دغې حواله باندې نن کاروایي وشوه او هغه کسان هم را پیدا شو. ډاکټر صاحب راغلی دی او هغوی باقاعده د دې چې کوم دی مکمل معلومات وکړل. کسان هم موجود دي. په خپل د دوی نه تپوس کوو چې څه ماحول دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ډاکټر صاحب کس پیدا شو تاسو دغه کو څه معلومات دي دوی په حواله باندې؟ جی زه خو د ډاکټر اکرام مې نوم دی، د بیرکوټ هسپتال نه پرزنټ کوم د کرونا وایرس طرف نه. چونکې موږ ته بیګا د شپې په 11 بجې باندې دا انفارمیشن میلاو شو چې داسې یو کس دی جانزیب خان نوم دی او سن اف فضل رحیم دا دور راغلی دی د عمرې نه او هغه لکه مطلب یو رومر خور شو چې لکه دا سسپیکټډ کیس دی او هغه ځای پوره سیل کړی شي. چونکې له هغې په دغه کې مونږ لا کاروایي وکړله. مونږ نن هغه ځای ته په خپله راللو چونکې دوی راغلي دي دونه چې پوره هسټري ډیټیل هر سره موږ واخیستل. دا کسان راغلي د عمرې نه په 10/3/2020 باندې. چونکې له دې کرونا وایرس لپاره انکیوبیشن پیریډ 14 دن دی. موږ دوی ټول ایگزامین کړل او په دې کې موږ ته داسې سمټمز ښکاره نه شول چې هغه یا انویسټیګیشنز غواړي یا له هغې باندې سسپیکټډ یا د کنفرم څه خبره وي. چونکې تاسو پینک کېږئ ما او کاینډلي سو ته هسې خپل هم احتیاط کوئ. هسې هر یو کس کوارنټین کې دا موږ الریډي دا بینچ لګولی دې لپاره چې لکه تاسو هر یو کس خپل احتیاط وکړئ، خپل لاسونه وینځئ، خپل سیف دغه کوئ. که په دې دوران کې تاسو به یو د غټه مهرباني چې هسې رومرز مه خوروئ چې څومره پورې یو خبره کنفرم شوې نه وي، هیلث ډپارټمنټ والا دوی نه ویلې نو په هغه ځای کې داسې یو رومر مه خوروئ. دویمه دا خبره ده تاسو به موږ سره غټه مهرباني دا چې داسې یو کس د بهر نه یا راشي ټیک شو نو تاسو کاینډلی موږ صرف د هغه انفارمیشن راکوئ چې داسې یو کس دی چې له فارن نه راللو یا تبلیغی دی یا په هغه کې داسې سمټمز دي. که هغه کې یو سمټمز ډیولپ شول نو کاینډلی تاسو بیا هغه کس ته په خپل هلته راځي موږ به هغه له دا انویسټیګیشنز کوو. که هغه کرونا پازیټیو رالو یا سسپیکټډ و نو هغې نه پس بیا موږ تاسو له انفارمیشن درکوو. چونکې دا دوه کسان دي په دوی کې داسې سمټمز موږ معلوم نه کړل. دو لکه فی الحال لا کلیر دي او نور تاسو خپل لکه پینک کېږئ ما خپل خیال ساتئ. او دا یو نمبر دی که داسې تاسو څه کیس رالو تاسو وایئ چې دا دغه دی دا موږ له ډي ایچ او آفیس نمبر دی 0946 924 0115. یو پیری بیا ویم 0946 924 0115. داسې تاسو سسپیکټډ یا دغه ونه په دې باندې تاسو به خپل رجسټریشن کوئ چې داسې یو کس راغلی دی هغو ته به یا ټیکس یا میسیج کوئ. نور به خلک په خبره به محشره کې به نه خوروئ چې خلک پینک کېږي نه. ټیک ده جي. او نور هر یو کس خپل احتیاط په خپله وکړئ. دا شی صرف لکه احتیاط دی، دې کې نور څه شته نه. څومره احتیاط وکړو دومره به تاسو بچ شئ. خپل لاسونه وینځئ، په خپل کورونو کې دغه شی ډېرې ګڼې مه جوړوئ. ټیک ده. الریډي یو ټینس ماحول دی نو کاینډلي داسې رومرز مه خوروئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم. ډېره مننه. ګرانو کتونکو په ډېر ښه او اسانه لفظونو کې ډاکټر صاحب چې کوم دی هغوی دغه تاسو ته واضح کړه چې کم دغه کسان راغلي دي هغوی کې داسې قسمه اثرات نشته دی او د هغوی هغه کم ټایم چې دی هغه هم پوره شوی دی. څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې فینیک مه جوړوئ، ګڼه مه جوړوئ او که داسې څوک د بهر نه راشي نو د هغوی اطلاع په خپله باندې ورکوئ چې د هغوی باقاعده جانچ پړتال کېږي. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچاله اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.